حضرت مولانا اشرف علي تانوي صاحب رحمه الله فرمایي چې کوم انسان کې تقوا او پرهیزګاری وي د هغه په خبرو کې ډیر اثر وي بنسبت د هغه انسان چې هغه کې تقوا او پرهیزګاری نه وي. او دا حقیقت دی یقینا چې کوم انسان کې په د خپل معاشره کې آس پاس وګورو خپل ملګرو کې آس پاس سوچ کو نظر واچو کم انسان کې چې تقوا کم ملګری کې چې تقوا او پرهیزګاری وي هغه چې کم مجلس ته هم لاړ شي هغه مجلس کې خاموشي شي هغه مجلس کې بیا څوک داسې بهوده او فضول خبرې نشي کولی. نو دغه تقوا باره کې مزید دغه تسلسل کې حضرت تانوي صاحب رحمه الله فرمایي چې تاسو د صحابه کرامو رضوان الله تعالی علیهم اجمعین په ژوند باندې نظر واچوي. فرمایي چې هغه کله اسلام نو قبول کړي نو هم الله رب العزت هغوی کې ډیر کمالات ایخیو ډیر کمالات ورکه اچولیو لیکن چې کله دوی اسلام قبول کو او میشن داو چې موږ به اسلام نافذو او د اسلام تحت دوی ژوند شروع کو دوی په خپل وجود کې تقوا او پرهیزګاری راوسته. نو فرمایي چې یو وخت داسې راغلو چې لوی بادشاهانو لوی وزیرانو محفلونو کې به د صحابه ناستو چې کله به د صحابه کرامو نمبر رالو د خبرو مجلس به بادشاهانو به هم خبرې وکړي وزیرانو به هم خبرې وکړي خو چې کله به د صحابي نمبر رالو دا مجلس به داسې خاموش شو داسې یو هیئت یو رعب به د مجلس رالو چې چا به د مجلس کې نور خبرې مزید نشوي کولی او د وزیرانو یا د بادشاهانو به وای دا ویل چې دا سړی دا څه عجیبه خبرې کوي. دا ټول د تقوا او د پرهیزګاری اثر او د حضور صلی الله علیه و وسلم د تابعداري اثر. فرمایي چې اکثریت صحابه کرام داسې وو چې که ورته ویلي دی چې دا سؤلی کا یا د فلانکې خط راغلی دا اوه نو نه لیکلی شوی نه ویلی شوی. د دې باوجود د دوی دا علمو چې د تقوا او پرهیزګاری په وجه دوی کم مجلس ته لاړل کم ځای ته ولاړل هغلته به ډټ کړ د اسلام خبره کوله. نو دغه تسلسل کې فرمایي چې حضرت مولانا محمود الحسن رحمه الله یو واقعه را نقل کړې ده چې دوه تر زامنو دی په سفر باندې روانو او سفر اوږد غب شپ خبرې پکې منځ کې راتلې خو په دې منځ کې څه خبره باندې سره تنازع رااله خبره باندې جګړه رااله جګړه تر دې حد ورسېدله چې یو را پاسېد او بل یې قتل کو. چې کله یو را پاسېد او بل یې قتل کو یقینا چې ډیر یو لوی سانحه وشوه. نو دا خبره تر کلی ورسېدله تر کوره ورسېدله او دا قاتل او مقتول دا دواړه قاتل راوستو او مقتول راوړلو کور ته چې کله دواړه کور ته حاضر کړل نو دا قاتل چې دی دا د مټ نه ونیولو د دې مقتول پلار او د قاتل د پلار ته وروستو یعنی خپل رور ته وروستو او ورته فرمایي چې دا دوا یو مې زوی او یو مې وراره دا زما خی او ګس مټو لیکن د بد ورځې نه یو مټ را پاسېدو او بل مټ قتل کو یو لاس را پاسېدو او بل لاس یې ووجلو. لیکن زه سوچ کوم چې یاره زه ولې دونه لیونتوب وکړم چې دا بل لاس زه په خپله د ځان نه کټ کړم دا بل لاس زه په خپله د ځان نه کټ کړم لیکن څه وکړم چې هغه د مقتول مورکۍ چې ده هغې ته به څنګه اطمینان میلاویږي هغې ته به څنګه سکون میلاویږي. خو زه تاسو ته دا خبره کومه دا چل به زه تاسو ته وښیم د دې مقتول د مورکۍ استبل چې کوم دی د اوښانو هغه ځای نو هلته کې تاسو 100 اوښان راولئ او هلته یې د دیت په نوم باندې پرېږدئ نو شاید چې د مور مسلمانه ده نو شاید چې د هغې زړه ته به هغه سکون میلاو شي چې زه چلو هغه دیت خو راته میلاو شو. نو مسلمانانو دا چې کوم انسان کې تقوا او پرهیزګاري وي هغه داسې وخت کې هم داسې سنگینو حالاتو کې هم داسې فیصله کولی شي جذباتو نه کار نه اخلي. که دا واقعا ما او تا سره شوی وی نو سوچ کوه چې دې وخت کې ما او تاسو کول یقینا چې د جذباتو نه مو کار اخیستو. نو مسلمانانو دو ورځې ژوند دی پکار دی چې تقوا او پرهیزګاري اختیار کو. دو ورځې ژوند دی او 6 فوټه وجود دی چې په دې کې هم مونږ تاسو تقوا نشو راوستی او 24 غنټې ټایم دی چې په دې کې هم مونږ تاسو تقوا سره او پرهیزګاري سره وخت نشو تیرولی.
نو یقینا چې هغه ابدي ژوند، هغه ابدي دنیا چې هغه نه ختمېدونکی ژوند دی، هغه به مو خرابي. که په دې دنیا کې دا چې 7 فوټ وجود او دغه 24 घंटे زندگی دا مونږ تقوا او پرهیزګاری سره او د اسلام تحت تیر کو، اسلام چې سوی هغه ومنو او د هغې مطابق باندې خپل دا 24 घंटे د 24 ساعته ژوند تیر کو، نو یقینا چې هغه ابدي ژوند به زمونږ تاسو ډیر د خوشحالو او ډیر د زړه د سکون ژوند به وي بیا.